په دا وخت موږ وګورو د سکیورټي صورتحال نه ډومبی که موږ د صوبایي حکومتونو باندې راشو تقریبا فروری کې دا حکومت جوړ شو الیکشن وشو بیا نه پس حکومت جوړ شو دغه لس یا سکم لسو میاشتو کې که موږ د دې موازنه وکړو چېرې دا کومه کارکردګي ده د صوبایي حکومت دې ته په کم نظر تاسو ګورئ چې څنګه روان دي دا ښه دي که نه پنجاب والا ښه روان دي بلوچستان والا یا سند ښه کټګرایزیشن به وکړو لږ به زما خپل خیال دا دی چې ډیټیل نه ځو خو زما خپل خیال دا دی چې سن ګورنمنټ چې دی د ګورننس په ایشوز باندې ترقیاتي پروجیکټس کې په ډېرو څیزونو کې چې کوم دی په ټاپ باندې دی خو د هغې بنیادي وجه دم ده چې د هغې وزیر اعلی چې دی نو هغه تجربه هم ده هغه کنټینویشن چې کوم دی تسلسل چې دی په هغې کې هم روان دی او هغه وزیر اعلی دی چې کوم وخت کې عمران خان صاحب وزیر اعظم و نو د هغه نه یې حالانکې د دواړو پارټو چې دی سیاسي اختلاف و صحیح خو د هغه به صرف د چیف ایگزیکټیو په حیثیت باندې د عمران خان صاحب سره ډیلینګ کول ټولې زیاتې پیسې هغه دا کړی بیا بلاول سره شاته ولاړو نو هغه د انټرنیشنل کمیونټي خو ستاسو خیال دي سیلاب میلاب شاته کې را دغه شوی ډېرې زیاتې پیسې هغې ته راغلې وې او زموږ حالت دا دی چې موږ په 2015 کې زلزله راغلې وه 15 کې زلزله وه بیا 10 کې سیلاب موږ نه دی کړی بالکل زموږ حالت دا دی چې موږ په 60s کې چې تر بیره ډیم جوړېدو د هغې خلکو ته نیمې پیسې را تر اوسه پورې نه دي ورکړي دا ټولې ذموار دي پکې صحیح دویم نمبر باندې زما خیال دی چې پنجاب ګورنمنټ دی صحیح خو تا بل یو شی نوټ کړی دی جی بل یو شی دا دی چې د تحریک انصاف لیډرانه د پرون نه لګیا دي او د مریم نواز ته تانې ورکوي چې کوین یا ملکه صاحبه یا رانی صاحبه بهر ته تللې ده او بهر ته تګ هغې له ځکه نه دی پکار بقول د دوی چې پنجاب کې فوګ دی دون دی سموک دی پېښور کې نشته نه سموک ډیره غټه مسله ده ترهګري زیاته مسله ده یا بیډ گورنرز دا ټول څیزونه بیډ گورنرز سره دي ګوره زه په تا اعتراض کوم که نه چې خالده ستا واسکټ ټیک نه دی صحیح نو زه به بیا خپل کوټ ته هم ګورم چې زما دا ټیک دی که نه دی نو زه ون سایډډ دغه کوم ستا خو دلته کې دا تا چې کومه خبره وکړه په 10 میاشتو کې 4,500 خلک شهیدان لکه 4,500 کورونه چې کوم دي هغه یو مړه شو که نه خاندانونه تباه شو او 800 خلک زخمیان په دې 800 کې بلا مبالغه 400 شي که نه دا به معذور د خپلې صوبې حالاتو ته چې ګورې دا زه په سونو باندې دا دغه ګورم رپورټس ګورم که نه روډونه ټول کنده کپرې دي سکولونه ته د ګلبرګ ته لاړ شه صدر ته یاره 15 ځله یې دا روډونه مات کړل یو ځل والا ګیس والا راځي د پیپ دغه لپاره ټول روډ مات کړي یونیورسټي ټاون کې هم دا قصه روانه ده دا یونیورسټي روډ چې دی هغې خو مین روډ چې کوم د پېښور زړه دی دا دوی ته نه ښکاري دا بیوروکراټس چې کوم دي خلک ټول لګیا دي په فوج باندې تنقیدونه منقیدونه کوي ولې دلته کې دا 22 ګریډ چې ګرځي آرمي چیف 22 ګریډ دی که نه دا دلته کې چې مونږ دا په درزنونو باندې ساتلی دي د ده نه به څوک تپوس کوي د رولز اف بزنس زه تا ته خبر وکړم چې په دې ټایم کې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت نومې شی نشته که نه نو دا به مبالغه یا زیاتی به نه وي خو دا چې کوم تاسو خبره وکړه یا ګورنر صاحب وایي چې بشرا بیبي حکومت چلی یا د خان صاحب په اشارو کېږي نو داسې خو د سند حکومت چې کوم دی خلک وایي بلاول چلی د پنجاب حکومت نواز شریف چلی نو بیا خو ټول یو شان دی بیا خو څه فرق پاتې نو زه خو یم چې بلاول صاحب دی راشي د خیبر پښتونخوا حکومت هم وچلی زما خو د حکومت چلولو سره کار دی دوی چلی نه که نه دوی نه چلی بنیادي مسله دا ده صحیح لکه دوی بیا د دوی اپوزیشن وګوره تا ته په د خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن ښکاري نه اپوزیشن خو پته نه لګي چې کومه پارټي د ان پي نه علاوه چې کوم دی خو د ان پي هلته کې یو ام پي دی په دغه کې په صوبایي اسمبلۍ کې د هغې نه علاوه د دې صوبایي حکومت څوک مخالفت کوي هېڅوک هم نه کوي دا جی وايي د پی ټي آی چې ده که نه د 2 پارټونو الیکشن ګټلی دی د ان پي نه او د جی واي نه پښتونخوا کې او دا دا 3 غټې پارټیانې دي که نه هغه وروره د خیبر پښتونخوا په ایشوز باندې هغې کله خبره کوي